بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. په پرونی سبق کې د حضرت عیسی علیه السلام هغه قصه چلیدله کله چې یهودیانو بنی اسرائیل د حضرت عیسی علیه السلام د نبوت نه انکار وکړو، نو دیو د حضرت عیسی علیه السلام ته تکلیف پر رسولو کې شو. نو دیو دا تدبیر وکړو، دا مکر دا فریب وکړو چې د وخت کم بادشاہ نو په هغه پسې لاړو او هغه ته یې وي چې نعوذ بالله حضرت عیسی علیه السلام ملحد شوی دی، خلق چې دی نو بددینه کوي بېدینه کوي او چې دی نو په تورات کې تحریفات شروع کړي دي. نو د هغې وخت بادشاه د حضرت عیسی علیه السلام د ګرفتارۍ حکم وکړو چې دی ګرفتاره کوي او دله چې دی نو پانسي ورکوي، دی چې دی نو پانسیګاډ ته بولي دله پانسي ورکوي. نو ایزه یهودیان بنی اسرائیل چې دی نو د حضرت عیسی علیه السلام په وژنلو کې شو، نو هغلته کې الله تبارک وتعالی دا تدبیر وکړو چې حضرت عیسی علیه السلام یې اسمانونو ته پورته کړو. کله چې دی ولاړو حضرت عیسی علیه السلام پسې کمرې ته دننه شول، نو الله تبارک وتعالی د حضرت عیسی علیه السلام یو بل سړی هم شکل جوړ کو، د حضرت عیسی علیه السلام په شکل باندې یو بل سړی جوړ کو. دیو چې دی نو هغه له پانسي ورکړه، هغه یې قتل کړو او حضرت عیسی علیه السلام الله تبارک وتعالی اسمانونو ته پورته کړو. نو اوس په دې کې دوه ډلې دي، یو د یهودیانو ډله ده چې هغه وایي چې حضرت عیسی علیه السلام موږ قتل کړی دی، هغه له موږ پانسي ورکړې ده. نو الله تبارک وتعالی دیو د دې عقیدې رد کړی دی په مخکې سپاره کې چې وما قتلوه بل رفعه الله الیه. الله تبارک وتعالی فرمایي چې یهودیانو حضرت عیسی علیه السلام قتل کړی نه دی، وژنلی نه دی، بلکې الله تبارک وتعالی هغه اسمانونو ته پورته کړی دی. بل دویمه ډله په دې کې د عیسایانو ده، هغه فرمایي وایي چې حضرت عیسی علیه السلام چې دی نو قتل کړی شوی دی، دی خلکو چې دی نو دوی مونږه حضرت عیسی علیه السلام وژنلی دی، لیکن د وژنلو نه وروسته الله تبارک وتعالی هغه بیا ژوندی کړی دی او بیا چې دی نو اسمانونو ته پورته کړی دی. د اسلام د مسلمانانو د عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام الله تبارک وتعالی د یهودو د نصارو د بني اسرائیلو د سازش نه چې د بچ کړی دی، اسمانونو ته یې پورته کړی دی. په اسمان کې ژوندی دی، په آخري زمانه کې چې کله به دا دنیا به د دجل د شیطانیت نه به ډکه شي، فساد به هر طرف نه، فتنې به دجال به راتلونکی راځي به، نو حضرت عیسی علیه السلام به بیا په آخري زمانه کې د دنیا ته تشریف راوړي. چې کله تشریف راوړي نو بیا به دجال قتل، د دجال نه قتلولو نه وروسته په دې دنیا کې به امن و امان وي. تمام یهودیان بني اسرائیل څومره نصارا چې دي هغه ټول به په حضرت عیسی علیه السلام په لاس باندې ایمان راوړي. دا قرآن مجید د آیاتونو د احادیثو متواتره نه دا خبره ثابته ده چې حضرت عیسی علیه السلام په اسمانونو کې ژوندی دی او په آخري زمانه کې چې کله چې دی نو دنیا کې فساد ډیر شي، قتل و غارت زیات شي، نو حضرت عیسی علیه السلام به چې دی نو تشریف راوړي، د دمشق په هغه مناره باندې به چې دی نو راکوزیږي. حضرت امام مهدي علیه السلام علیه رضوان به ولاړې مانځه ته مونځ به کوي، نو حضرت عیسی علیه السلام به تشریف راوړي، نو حضرت مهدی علیه رضوان به تو فرمایي چې مخکې شه ته خلکو له مونځ وکړه، لیکن حضرت امام مهدي په خپله مونځ وکړي، حضرت عیسی علیه السلام به انکار وکړي. د دې نه وروسته به چې دی نو قتل لاړ به شي، دجال سره به جهاد وکړي، جنګ به وکړي، دجال به قتل کړي او د یهودیانو چې کوم نشاني ده چې صلیب ورته ویلی کېږي هغه به هم ختم کړي، په هغه به جزیه او ټیکس منافظ کړي
او دی به امام عادل وي. نو دا زموږ د مسلمانانو د عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام الله تبارک وتعالی اسمانونو ته پورته کړی دی، ژوندی دی، او چې دی نو په وخت د آخرت قیامت قرب قیامت کې به چې د دنیا ته بیا تشریف راوړي. نو په دې آیاتونو کې د حضرت عیسی علیه السلام هغه چې دی نو واقعه بیانوي، او الله تبارک وتعالی چې د حضرت عیسی علیه السلام سره کوم وعدې کړي نو هغه هم په دې آیاتونو کې بیانوي. اذ قال الله، یاد کړئ هغه وخت چې وفرمایل الله تعالی یا عیسی ای عیسی انی متوفیکا، زه پوره درکوونکی متا ته. په دې کې یو څو ټکي راغلي دي، د دې لغونې تشریح ته ضرورت دی، تاسو ته غوږ کېږئ انشاءالله، او که سمجھ ته راغله نو که بیا ونراغله بیا به وایو انی متوفیکا چې بېشکه زه درکوونکی متا ته. په دې کې یو ټکی راغلی دی توفی، دا د وفی نه چې دی نو دا جوړ شوی دی، دې ته ویل کېږي په عربی لغت کې ویل کېږي پوره ورکوونکی ده. یو چیز چې انسان پوره اخلي نو هغې ته وفات ویل کېږي. نو الله تبارک وتعالی چې نو فرمایل انی متوفیکا، زه تعالی پوره درکوونکی ما، یعنی پوره اغستونکی ما تعالی را. چې د لغت چې څومره کتابونه دي، ډکشنریانې دي، د عربي لغت چې څومره ډکشنریانې دي، په دې خبره باندې شاهد او ګواه دي چې د توفیک د لفظ چې دی د وفات د لفظ چې دی د پوره اغستلو په معنی کې راځي. او ولی کله انسان ته چې مرګ راځي نو د چې کوم مقرره وخی هغه دی پوره کوي، او الله تبارک وتعالی چې کوم روح د انسان لور کړی وي هغه روح د دنه واخلي، نو دې ته ځکه وفات ویل کېږي. د دې چې نه مشاهده موږ او تاسو روزانه کوو، کله چې انسان اوده شي نو الله تبارک وتعالی فرمایي الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. کله چې د انسان مفات شي نو د بعض خلکو روحونه چې نن الله تبارک وتعالی واخلي، او کم خلکو چې د دنیا ته روحونه واپس راځي نو په خوب کې دغه روحونه وانخلي. نو د دې آیات مطلب به بیا په دې صورت کې په دې معنی لحاظ سره ودا شي چې الله تبارک وتعالی به تا د یهودیانو چې دنو په لاسونو باندې نه قتلې، بلکې په خپل باندې چې دنو اسمانونو ته پورته کې په پوره باندې واخلي، او اسمانونو ته باندې پورته کې، او په آخري زمانہ کې باندې بیا راولېږي. نو دې یو آیات دا مطلب شو. بعض مفسرین د دې متوفی کا معنی چې د مرګ سره کړی ده، چې الله تبارک وتعالی به تعالی چې د مرګ درکې په خپل وخت موعود باندې، چې الله تبارک وتعالی تاسو سره کوم وعده کړی ده هغه به پوره کړي، او په خپل کم نیټه باندې چې د په هغې به تعالی مرګ درکې. نو د دې آیات بیا دا مطلب شو چې د یهودیانو په لاسونو به تا نه قتلې، بلکې په آخري زمانه کې الله تبارک وتعالی تعالی به په خپله چې د مرګ درکې. او دویم دا چې د یهودو چې کوم چې دی نو دغه نه به الله تبارک وتعالی پنجې نه به خلاص کړي او اسمانونو ته به پورته کړي. د دې آیات دا دوه مطلب دي. ولې چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه په صحیح سندونو سره دا خبره منقوله ده، هغه فرمایي چې د متوفی کا معنی ایجه چې نو په مرګ باندې ده. فرمایي په در منصور کې چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت ته فرمایي د الله تعالی د ارشاد په متعلق فرمایي انی متوفیک و رافعک، یعنی رافعک ثم متوفیک فی آخر الزمان. اوس په دې اسمانونو ته اوچت کما، او په آخري زمانه کې وتعالی چې د مرګ درکما، بیا به دنیا ته نازل کما، او بیا به چې د مرګ درکما. نو په دې کې بعض مفسرین فرمایي چې متوفیک چې د دې معنی مرګ دی. کمنګ او تاسو سوچ کو په دې آیاتونو باندې چې الله تعالی دوه وعده کړی دي، متوفیک پوره بدرکم تعالی ورافعک، او پورته به کوم اسمانونو ته. نو په دې آیاتونو کې چې دنو مخکیواله رستواله دی، دا د یو حکمت د پاره دی. چړمبه الله تبارک وتعالی حضرت عیسی علیه السلام اسمانونو ته پورته کو، او په آخري زمانه کې به بیا راځي، نو بیا به چې کله یهودو چې دنو دجال قتل کې دا غینه رسو به الله تعالی چې دنو د کم وخت نیټه مقرره په هغې باندې به د مرګ راشي. نو پکار خدا و چې متوفی کا مخکې ټکې راوستلې، نو پکار دا و چړمبه ول الله مرګ ورکړی بیا رسته پورته کړی. لیکن په دې کې د آیاتونه چې مخکې کړي، د لفظونه مخکې کړي رستو کړي دي، دا د یو حکمت او د یو فائدې لپاره دي. حکمت او فائدہ دا وا چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې زبتا اسمانونو ته اوچت کم پورته بری کم بره بدی بوزم، لیکن دا بوتل بره په اسمانونو کې پاتې کېدل دا مکمل د پوره عمر د پاره نه دي، بلکې دا یو لږ وخت پوره دي. بیا به چې د اسمان د دنیا ته به راولېږم، او چې د ټول خلق په چې نو د دجال سره به جنګ وکړي، په دې دنیا باندې به ته کامیاب شي، الله تعالی به تا کامیاب کړي، فتح بل درکړي. دوم دا به دې کې دا حکمت او دا مصلحت دی چې د یهودو کوم عقیده و د نصاراو چې حضرت عیسی علیه السلام چې دی نو د الله ته دی زمون خدای دی. ولی په دې کې درې ډلې جوړې شوي، یو چې دا ابن الله دی، عیسی علیه السلام دا د الله زوی دی،
بل وینا دا د الله زوی نه دی بلکې په درې خدایانو کې یو خدا دی. نو دا د نصارو په عقیده باندې رد دی چې هغوی فرمایي چې نه عیسی علیه السلام چې دی دا زمونږ چې دی نه خدای دی. نو الله تعالی فرمایي ورافعک الی، اوس خو ته به پورته کړې اسمانونو ته متوفیک، نو په آخري زمانه کې به دې بیا راولمه او بیا به درله مرګ درکړم. نو هغوی ته فرمایي دا ستاسو چې دی دا خدای نه دی چې دی به د مرګ نه بلکې خلاصیږي، بلکې دا مرګ چې دی دا به هم په دې عیسی علیه السلام باندې راځي. کل نفس ذائقة الموت، چې کم انسان دی کم نفس دی چې هغه به د مرګ د ذایقه چې دی نو دا به سکي. نو حضرت عیسی علیه السلام خدای نه دی چې دی به د مرګ نه چې دی نو دی پاتې شي، بلکې په ده باندې به هم دا مرګ راځي. اذ قال الله، وی په هغه وخت کې الله تبارک وتعالی یا عیسی ای عیسی انی متوفیکا، زه پوره درکوونکی یم تعالی را، ورافعک پورته کوونکی یم الیه خپل طرف ته یعنی اسمان خپل ته، ومطهرک پاکوونکی یم تعالی را من الذین د هغې کسانو نه کفرو چې کافران دي، وجاعل الذین ګرځوونکی یم الذین هغې کسانو نه اتبعوک چې تابعداري کوي ستا، فوق الذین اوچت د هغې کسانو نه کفرو چې کافران دي الی یوم القیامه د ورځ د قیامت پورې. نو په دې آیاتونو کې الله تبارک وتعالی د حضرت عیسی علیه السلام سره 15 وعدې کړي دي. یو وعده دا کړی چې انی متوفیکا، زه به تعالی چې دی نو پوره در بکم، یعنی مرګ بله درکم، د یهودو او د نصوارو د لاسونو نه به دې بچ کوه، چې دی نو بیا به وروستو په آخري زمانه کې به تعالی زه مرګ درکمه. دوم وعده یې ورسره دا کړې وه چې ورافعک الیه، زه به تا پورته کم اسمانونو ته، او د یهودو د نصوارو چې کوم سازش او کوم د قتلولو پسې په تا پسې نو د هغوی د دغه باندې بچ کمه. نو دا په هغې آیات کې راځي وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الی، الله تبارک وتعالی فرمایي چې دی به زه اسمانونو ته پورته کړم، دی ما پورته کړی دی او په آخري زمانه کې به راځي. درېم وعده یې ورسره دا کړې ده ومطهرک من الذین کفروا، پاک پکم چې دی د هغې کسانو نه نجات په درکم تعالی د هغې کسانو نه چې تهمتونه لګې په تا باندې. د دې چې دی نو دا د حضرت حضور صلی الله علیه وسلم د راتلو سره دا چې دی نو دته الله تبارک وتعالی هغې تهمتونو ته نجات ورکړو. ولې چې حضرت عیسایانو او یهودیانو به وي چې کله حضرت عیسی علیه السلام بغیر چې دی نو د پلار د پیدا شو، نو د حضرت عیسی علیه السلام په نسب باندې به دوی طعن کو چې دا څنګه چې دغه چې بغیر د پلار نه پیدا شو. نو کله چې حضور صلی الله علیه وسلم راغی، الله تبارک وتعالی په قرآن مجید نازل کو، نو د هغوی چې څومره اعتراضات او هغه څومره اشکالات او د هغې جوابات یې ورکړو، او ویې فرمایل چې په دې کې د اشکال او د دغه څه خبره ده چې آدم علیه السلام چې الله تبارک وتعالی بغیر د پلار او د مور نه پیدا کړی دی، نو که حضرت عیسی علیه السلام الله تبارک وتعالی خپل قدرت سره بغیر د پلار نه پیدا کړو، نو دا څه د تعجب خبره ده. بل دا دی چې دی نو د حضرت عیسی علیه السلام د خدای انکار دغه یې کو چې حضرت عیسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی دا خدای دی، دا زمونږ چې دی نو خدای دی، پیغمبر یې نه ګڼو بلکې د الله درجه یې وله ورکوله. نو حضور صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې د قرآن کریم په ډېر آیاتونو کې حضرت عیسی علیه السلام هغه عبدیت بندیوالی چې دی نو ثابت شوی دی چې دی د الله تعالی بنده دی بلکې دی خدای نه دی. درېمه وعده څلورمه وعده یې ورسره دا کړې ده چې کوم خلک ستا تابعداران دي، کوم ستا اتباع کوي، نو هغه به چې دی نو زه به د دې کافرانو باندې منکرینو باندې به غالب کړمه. نو په دې کې مفسرین فرمایي چې په دې کې مسلمانان النصارا چې دي نو هغه دواړه ډلې په دې کې شامل دي. ولې چې په دې آیات کې تبعوک تابعدار هغه خلکو ته ویلی شوي دي چې کوم د حضرت عیسی علیه السلام د نبوت اقرار کوي او اعتقاد لري، چې څوک دا اعتقاد لري د عقیده لري چې حضرت عیسی علیه السلام چې دی نو د الله پیغمبر دی او د هغه نبوت اقرار کوي، نو الله تعالی به په کافرانو باندې په دې نور منکرینو باندې الله تعالی په یهودو باندې به چې دی نو دوی غالب کړي. اوس بله خبره ده چې آیا صرف د عیسی علیه السلام چې دی نو د نبوت اقرار او عقیده لرل دا د نجات دپاره په آخرت کې کافي دي او که نه دي، دا بله خبره ده. ولې چې حضرت صرف په هغې زمانه کې دوی ته دا حکم و چې تا د عیسی علیه السلام د نبوت چې دی نو اقرار وکړئ، نو چا چې اقرار کړی نو هغوی خو دا ومنل، بلکې د حضرت عیسی علیه السلام په احکاماتو کې دا و چې مخکې چې دی نو په قد سمع الله سفاره کې الله تبارک وتعالی چې دی نو هغه خبره ذکر کړې ده. د حضرت عیسی علیه السلام چې دی نو په عقیده کې یو خبره دا وه چې زما نه وروسته یو پیغمبر روان دی، تاسو د هغه نبوت
چې دینو اقرار وکړي. نو مسلمانانو خو د حضرت عیسی علیه السلام د نبوت اقرار وکړو چې دا د الله پیغمبر دی او د حضور صلی الله علیه وسلم نبوت تسلیم کو، په هغه باندې ایمان راوړ. نو نصارا چې دی هغه د حضرت عیسی علیه السلام نبوت چې دین اعتقاد خو لري، لیکن د حضرت عیسی علیه السلام کوم خبره چې وا دا غیر انکار کوي، د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت منکر دی چې دین دغه نبوت نه مري، په هغه باندې ایمان نه راوړي. نو الله تبارک وتعالى وفرمایي ځکه خو مسلمانانو سره وعده ده چې دوی په آخرت کې کامیاب وي، ولې چې د عیسی علیه السلام د نبوت اقرار وکړو، حضور صلی الله علیه وسلم نبوت هم تسلیم کو. نصارا و صرف د حضرت عیسی علیه السلام د نبوت اعتقاد او اقرار وکړو، د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت نه چې انکار وکړو، نو په آخرت کې به نجات صرف چې مسلمانانو ته وي، نصارا به ته نه وي. بل خبره دا چې الله تبارک وتعالى فرمایل چې زبر چیرې په يهوديانو باندې مسلمانانو او نصاراو ته چیرې دیو ته غلبه ورکوم، ولې چې يهوديانو چیرې د حضرت عیسی علیه السلام د نبوت نه انکار وکړو. اوس کومنګ او تاسو سوچ وکړو چې د بنی اسرائیل چې کوم موجوده حکومت ته دی، نو دا خو په مسلمانانو او په نصاراو باندې چې دا غالب دی، نو دا خو معلومیږي دا چې الله تبارک وتعالى کوم وعده چې هغه د هغې خلاف راووته. ولی الله تبارک وتعالى فرمایي چې د کم خلق د حضرت عیسی علیه السلام چې اعتقاد لري، دغه د نبوت اعتقاد کوي، نو هغه نصارا او مسلمانان دي، هغه په د يهوديانو باندې غالب وي. نو نن زمانہ کې کومه سوچ کو نه نصارا يهوديان چې هغه په مسلمانانو باندې بظاهر غالب منغو تاسو تخکاری، لیکن که حقیقت ته موږ سوچ کو نن زمانہ کې چې اسرائیل چې کوم جوړ شوی دی دا بلکې خپل حکومت نه دی، دا خپل کې د نصاراو د مشترکه چې د یورپ او د نصاراو چې څومره کسان دي دا د مشترکه د کوشش نه چې یو وړوکی غونې ملک جوړ شوی دی په مسلمانانو په نورو خلکو باندې دیو چې غالب کړی دی. کنن په دې وخت کې نصارا د یورپ چې څومره خلک دي هغه د خپل لاس اوچت کی، نو بس د دیو د حکومت په مکمل ختم شي. کبل فرض موږ دا ومنو چې د دیو چې دا غلبه شته، لکه دیو په مسلمانانو باندې زورور دي، لیکن په اشتباهي اعتبار سره په نصاراو په مسلمانانو په مقابله کې دوی بیا مغلوب دي، غالب نه دي. او یو دا چې په حدیث کې راځي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په آخري زمانہ کې به يهوديانو په مسلمانانو باندې لږ غلبه وي، نو څو وخت لپاره به دوی په مسلمانانو باندې غالب وي، بیا به مسلمانان الله تبارک وتعالى په دې يهوديانو باندې غالب کی. دا اعتراض په دې آیات باندې نشي راتللی. یو بل وعده الله تبارک وتعالى چې پنځمه وعده حضرت عیسی علیه السلام سره کړی و چې کم خلق چې ستاسو نبوت منکر دي، نو هغه له به په دې دنیا کې هم عذاب ورکم، په آخرت کې بولم عذاب ورکم. هغه په مخکې آیات کې راځي فاما الذين كفروا، کما خلق چې ستاسو نبوت انکار وکړو، فوعذبهم عذابا شديدا، عذاب ورکم او ته عذاب سخت. وس بل خبره دا کومنګ او تاسو سوچ کو په دې آیاتونو کې تقریبا په 22 آیاتونو کې چې د حضرت عیسی علیه السلام دا قصې دومره د تفصیل سره بیان کړي ده، د دې وجه او مقصد سره بل د یو پیغمبر چې قصې دومره په تفصیل سره ذکر کړي نه ده، چې کوم دا قرآن په حضور صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، دغه تذکره دومره پر قرآن کې صفات نه دي بیان کړي چې څومره د حضرت عیسی علیه السلام د تذکره او د قصې تفصیلا بیان کړي ده. مفسرین دغه یو څو وجوهات لیکي، فرمایي چې لومبه وجه دارا چې حضرت عیسی علیه السلام په آخري زمانه کې راځي، هغه به دجال قتلې، نو ځکه چې هغه صفات بیان کړ چې دا د صفات پوي چې دی به د حضرت مریم زوی، بیا مکمل په 22 آیاتونو کې موږ چې کومینو په دې کې مکمل تفصیل ولا بیان کو. یو چې دا دی به دجال قتلې، ځکه ولا چې دا صفات بیان کو. بل دا چې په آخري زمانه کې به مسلمانان به د حضرت عیسی علیه السلام سره یو ځای جنگيږي، نو دا څنګه چې د دینه مخکې بل څوک را پاسي او چې د نبوت دا داوو کې چې زه د الله چې هغه مسیح په چې راځي حضرت عیسی علیه السلام په آخري زمانه کې زاغیمه، څنګه چې میرزا غلام احمد قادیانی دا داوا کړی و چې زه مسیح موعود یم، ما ته چې الله تعالی زه د دنیا ته را لېږلی به، زه به چې هغه مسیح یم کوم چې عیسی علیه السلام. نو دارنګې داسې نور فایدو د وجې چې الله تبارک وتعالی د حضرت عیسی علیه السلام دا قصه چې ذکر کړه چې دی په آخري زمانه کې د دې امت سره یو ځای به چې د خلکو سره د کفارو چې یهودیانو خلاف جهاد کوي. اذ یاد کا هغه وخت قال الله چې و فرمایل الله تعالی یا عیسی انی متوفیک، زه پورا درکوونکی ما تعالی را، ورافعک پورته کوونکی ما تعالی را، الیا خپل طرف ته یعنی اسمان خپل ته، ومطهرک پاکوونکی ما تعالی را یعنی نجات درکوونکی ما تعالی را، من الذین دا کسانونا یا دا هغه کسانو د تهمتونه کفرو چې کافران دي چې ستا د نبوت انکار کړی دی، وجاعل الذین ګرځونکی ما الذین هغه کسانو لره
اتبعوك چې تابعداري کوي ستا فوق الذين وچد الذين داغ کسانونه کفرو چې کافران دي الى یوم القیامه د ورځ د قیامت پورې ثم بیا الی زما طرف ته مرجعکم واپس کېدل ستاسو دي فاحکم بس به فیصله وکړم بینکم پیمن ستاسو کې فیما پاغ توحید کې په وحدانیت د الله کې کنتم چوي تاسو فيه پاغي کې تختلفون اختلاف کوونکې فاما الذين پس کسان کفرو چې کافران شو پتا باندې یعنی ستاسو نبوت انکار وکړو فوعذبهم پس عذاب ورکم اغیوتا عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا په دنیا کې والآخرت په آخرت کې یعنی په دنیا کې عذاب دار چې دی بچینو قتل کړل شي په دی بچ ټیکسونه نافذ کړل شي او دی بچینو قیدیان جوړ کړي په آخرت کې به الله تعالی قسمه عذابونه ورکړي او ما لهم نشته دوی لپاره من ناصرین څوک مدد کوونکې چې د الله چې دینو د قهر د عذاب نه دی خلاص کړي اذ یاد کا هغه وخت قال الله چې فرمایل الله تعالی یا عیسی انی متوفیکا ز پورا درکون کې ما تعالی را ورافعک پورته کون کې ما تعالی را الی خپل طرف ته یعنی اسمان خپل ته ومطهرک پاکون کې ما تعالی را من الذين داغ کسانونه کفرو چې کافران دي وجاعلوا غرزون کې ما الذين داغ کسانونه اتبعوک چې تابعداري کوي ستام فوق الذين پورته د هغې کسانو نه کفرو چې کافران دي الی یوم القیامه د ورځ د قیامت پورې ثم بیا الی زما طرف ته مرجعکم واپس کېدل ستاسو دي فاحکموا پس به فیصله وکړم بینکم پیمن ستاسو کې فیما پاغ توحید کې په وحدانیت د الله کې کنتم چې وی تاسو فيه پاغي کې تختلفون اختلاف کوونکې فاما الذين پس هغه کسان کفرو چې کافران دي فوعذبهم عذاب ورکړم اغوتا عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وما لهم نشته دیو لپاره من ناصرین څوک مددگار مدد کوونکې صدق الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسميعنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم لا تسلط علينا لا يرحم علينا اللهم لا تسلط علينا لا يرحم علينا اللهم لا تسلط علينا لا يرحم علينا اللهم فرجنا بدخول القبر واختم لنا بالخير والذكر واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله تعالى على خير خلقه